دا چیکنگ چې کېږي په ایرپورټ کې چیکنگ دا مونږ چې ورځو اولته کې سامان په هغه مشین کې ورکو پورې غاړو دی ما سامان چیک کوي او چې کومو کېړو کې هغه اوسپنې هغه کېړی پکې ورکي هغه هم چیک کوي او کونټایم چیک کوي دا ګړی به مو باسئ چشمې به مو باسئ موبایل یو شکری کې واچئ هم په مشین کې تېر شي یا چیکنګ دی په هر ایرپورټ کېږي هر ایرپورټ کې جاپان کې مې ناشنا شوي ولید هلته کې چې مونږ ما کونټایم کېښوده د غاړې بیګ مې هم کېښود او نور سامان مې هم کېښوده چې دا چیک شي په مشین کې اخوځي هغې یې ګوري په مشین کې نو ما کېړی وویستې چې کېړی مې وویستې نو په دې نورو ایرپورټونو کې به بیا پیاده لاړ شي هلته به کېړی په مشین وځي چې د کېړو کې څه شته که نه نو وا بچې نو دلته صاحبه نورې هغوی خپلې کېړی ښودی او پستې کېړی د فوم اعلی قیمتي 6 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 نمبر د هر چا د خپې او ښه مزېدار په المارو کې نو ما هغه کېړی راواغېستا مې پخ واغېستا لوی راته وایه کېړی پخ وکړه چې پیاده لاړ نه شي آها سعودي دی او که مصر دی او که بل چې کېړی وباسې دغه 4-5 ګزه به پیاده دی نو هلته به د خپلې کېړی د مشین نه وځي نو بیا په پخپو کې دي تا ته کېړی درکوي چې ته پیاده په ځمکه خپه کېنهدې نو چې زه روانېدم په خدای یقین وکړه نو یو بنیادم ماله کونټۍ راوړه زما هغه خو هغه چک کېده نو خپله یې راله راوړه وایي ها دا کونټۍ والا هغه ځای پورې په کونټۍ لاړ شه مې دې ته عزت وایي دې ته قدر وایي سر به راته داسې ښکته کړي ټیټ به شي اوبه وې بوتل کې اوبه هم چک کوي بوتلګي کې مې اوبه وې ما ته لږ څکلې وې نورې لاس کې وې نو په ډېر عزت راته وایي دا اوبه راکړه مې کسکې مې واله مشین کې ورکړئ ما ته وي د اوبه استعمال شوي دي دا مسکه بل بوتل یې راکړئ پاک صفا وي دا اسکه واه واه جاپان ترقي وکړه ترقي به نه کوي اخلاق دی پکې بهترین اخلاق امن دی پکې سکون دی او داسې امن او سکون چې په ټوله دنیا کې داسې امن او سکون نشته مرګ نشته قتل نشته کنزل نشته وال ټکول نشته د چا مال ته قتل نشته ای زما وروڼو په ټوکیو جاپان کې ما ځای په دې بانګونه ووایي بعضې کسانو به ما ته میسج راوایسته بانګونو لتلې چا به زما ملګرو ته میسج ولیږه تاسو را شیخ صاحب بانګونو له بوتلی دی ما وی او خوله کې مې راله امینه هلته یو غر دی اوچت غر د هغې قصه به راته بله جمعه وکړم انشاءالله فوجي غر ورته وایي دا په دنیا کې 2 نمبر دی که 3 نمبر اوچت غر دی او په دې یو 200 کاله مخکې زلزله راغلې و ډېره خطرناکه زلزله وه خیر هغه قصه به راته بیا وکړم هغې غر ته وختو روړ ورته ډېر زبردست و ناشنا ځنګل دی پکې چې به راوختو مونږ مونځ کوو ملګرو ته مې بانګ زه ویم هغې وي ډېره ښه ده مې ولې بانګ ویم د ټوکي یو په ښار کې د هغوی دارالخلافه ده ما بانګ وی ما مونځ هم وکړه ما جمع هم ورکړه او د دریاب په منځ کې یو جزیره ده یو پکنیک سپاټ دی هلته خلک ودرېږي لږ منځ دی د سمندر دریاب هلته مې بانګ وی او په چوړیاګر کې مونځ کو هلته مې بانګ وی مې دې بانګ کې زما یو څو غرض دی ولې دلته بانګ ویم مې د خدای دا ځمکه دا اونې دا بوټي دا کاڼي دا غرونه دا مارغان دا کبان دی د الله د عظمت نوم نه دی اورېدلی پاکستان کې خو چې بانګ وی په لوډ سپیکر نو دا دنیا اوري زموږ د ملک یو کاڼي ته د خدای نوم رسېدلی دی چې بانګ وایي د خدای نوم واوري یو خښتې ته د الله نوم رسېدلی دی یو آبادۍ ته د الله نوم رسېدلی دی یو چرک ته یو مرغۍ د الله نوم اورېدلی دی ما د جاپان د خاورې د الله نوم نه دی اورېدلی دا هم د خدای ځمکه ده خلک یې کافر دی ځمکه خو یې کافره نه ده خلک کافر دی بوټې خو یې کافر نه دی خلک کافر دی دا اونې او دا څانګې خو کافران نه دي دا پاڼې خو کافران نه دي دی د الله نوم نه دی اورېدلی دی الله اکبر نه دی اورېدلی دی د الله عظمت نه دی اورېدلی دی به څه وایي چې یا خدایا په موږ د کم خلک پیدا کړی دی یا الله په موږ ټول عمر کفر کېږي موږ ستا آواز وونه رید ستا نوم هم وونه رید ستا د توحید صدا وونه ریده ستا د پیغمبر نوم وونه ریده ستا د عظمت او د لویوالي اواز الله موږ ونه ریده
نو مې دا بانک په دې بنیاد دویم نیت مې دا دی انما العمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى مې دا الله دې ځمکې ته د خدای نوم اوروم په اوچت اواز باندې دې کاڼو ته د خدای نوم اوروم دې بوټو ته د خدای نوم اورم دې پاڼو ته د خدای نوم اورم دې مارغانو ته د الله نوم اورم په دې چړیاګر کې چې دا کم حیوانات دي دا زمري دي دا میخې دي ځنګلي او دا غویانې دي او دا ماران دي او لړمانان هم پکې په دې چړیاګر کې هغوی ته د الله نوم اورم د الله عظمت ورته اورم کم از کم دا بوټي به جاړي خدای ته د قیامت پر ورځ چې الله موږ دې د کافرو مل په ما د کافر پیدا کړي دي نو داسې خو به دې پکې څوک پیدا کړي وي چې ستا نوم خو مې اورېده که د دې ګیله روکومه دې کاڼو بوټي ته د الله نوم الله اکبر د الله تعظیم بیانوم اشهد ان لا اله الا الله دا ورته ورومه چې دا کاڼي م د خدای نوم ووري کلمې شهادت ووري اشهد ان محمد رسول الله ووري صلات ووري حي علی الصلاه چې منظم څه شی دی حي علی الفلاح دا ووري او الله اکبر او لا اله الا الله ووري مې یو مقصد مې دا دی د ملک کې دا چغه وامه دا اواز کومه دا بنک قصدن ویمه چې دا ټول کائنات او دا ذره ذره او دا کاڼي د الله نوم واوري لږ خوشحاله شي مونږ د الله نوم واورېده لږ وخاندي لږ خوشحاله شي ګیله ختمه شي یو په دې نیت دا بانګ وی نیت مې دا دویم په دې نیت ویمه چې زه خو ډېر عجز او ډېر ګناهګار یم الله به مې وبخي که به ونه بخي الله به معاف کړي او که معاف به نه کړي ډېر عجز ډېر فقیر ډېر ګناهګار که د جاپان د ځمکې دا کاڼي بوټي خاورې او ذرات د قیامت پر ورځ ما لګوی وکړي چې الله دې پاکستاني مولا زمونږ په مخ کې د کافرو په دې وطن کې الله ستا د توحید اواز کړی دی دا مسلمان دی مونږ پې ګوی کوو دا ستا د پیغمبر امتی دی مونږ به لګوی کوو دې مونځ مني زمونږ مخکې د مانځه اواز کړی دی الله مونږ به لګوی کوو نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا کاڼي بوټي شهادت کوي نو په دې کې زه د پاکستان په ځمکه خو به هغه ډېرو خلکو له ګواهانې کوي ډېر بانګونه اورېدلي دي ډېر د الله نومونه د خلکو نه اورېدلي دي هندوستان کې به د دنیا مسلمانان دي هغې م اورېدلي دي نورو ملکونو کې خاورې اورېدلې دي دې نه دی اورېدلې زما غریب مسکین ګناهګار اواز کې واورېد او د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ما لګوی وکړي ممکن ده چې ما خدای په دې وبخي او پار مې کړي راشه راووایه دا بان ټوکیو کې په جاپان په دا کوڅو کې چې کم لکه اسلام آباد دی داسې کوڅو کې چې ټول انګریزانو ټول دا بېدینه خلک یو خوا بل خوا تاویږي راشم دې کې دا ځان کومه او کومه الله خوشاله او دریم دا چې زما رب به خوشاله شي زما رب به خوشاله شي چې بنده زما نوم د کم ځای واغېسته مندر کې د زما نوم واغېسته بنده د بوتانو منځ کې د زما نوم واغېسته بنده هغه ځای چې هلته بوتانو د ګوتم بت بوتو پکې او هلته زمانه غیر د غیر الله عبادت کېده ادریس رالی اغا وطن تا او ته زما د توحید آواز الته وکړه لا اله الا زما د پیغمبر د شهادت آواز دی وکړه اشهد ان محمد رسول الله او زما لمونځ ته د خلک وبلل راځي که نه بلي مې خپل رب خوشحاله وم خوره به م خوشحاله کائنات رب به خوشحاله شي که په دې مې وبخي او مې څلورم مې یو بل غرض هم دی دا خلک ګورم چې زه دا بانګ ویم چې د دوی څه تاثرات دي خاندي را پورې که نه خندا را پورې کوي که نه صحابو چې به داسې ځای کې بانګ وي خلکو به خندل مکه چې کله فتح شو رسول الله مبارک حنین ته لاړ او تاس ته لاړ طایف ته لاړ او واپس راته د مکې مکرمې په خوا کې یو ځای کې دمه وکړه وورئ مسلمانانو وورئ چې دمې هلته وکړله نو هلته حضرت بلال رضی الله عنه بانګ وي نو بانګ خو ناشنا اواز و چا نه اورېدلې نو ماشومانو خندل دا څه چغې وې وړو خندل نو رسول الله ماشومانو رسول الله مبارک صحابو ته شا ماشومان راونیسئ دا واورئ ښه نو ماشومانو پسې صحابه منډې کړې
اما شومان او یریدل کور ته لاړه یو رکوټې